دجال چې کوم دی دا انسان دی که پیری دی چې دا به الله رب العزت پیدا کوي نو دا به انساني شکل کې وي که نه د پیریانو شکل کې وي. محترمو دا خبره لازمي ده او کوشش وکړئ چې دا واورئ. دا مثلا موږ تاسو ته را روانه ده که چېرته دا ملګری وانه اوري مخکې کې زما بیان نو ستاسو نقصان به وي. کوشش وکړئ چې دا واورئ ملګرو سره شیر کړئ د ثواب په نیت. دجال چې کوم دی دا انسان دی. صحیح شو جي. دا به الله رب العزت را پیدا کوي د انسان امتحان باخلي د انسانانو او الله رب العزت به ګوري چې په دې باندې څوک ایمان نه وړي. دا دومره لعنتي دی دومره خبیث انسان دی داسې غټ کافر دی دجال چې دی کله پیدا شي او خلک به په دې باندې به پهلنۍ ورځ باندې یعنې پهلنۍ ورځ به دومره اوږده وي ډېره زیاته د کال نه به هم زیاته وي. پهلنۍ ورځ باندې به په دې باندې 80,000 کسان ایمان نه وړي دجال باندې. نو یو سترګه به بوټه راوځي او بله سترګه باندې به څه وي چې دا شل وي یعنې دا کاڼه به وي چې کاڼه. یو سترګه به بوټه راوځي د انګور دانې غوندې بله به بوډي خو په تندي به یې لیکلي کافاره یعنې کافر. خو دا به هر هغه سړی وي نه چې څوک کامل ایمان والی ښه چې په دنیا کې چا د الله عبادت کړی که دا تندي الله ته ایښي هغه ته به ښکاري چې په تندي لیکل دی کافره. نو دا دجال انسان دی 80,000 کسان به په پهلي ورځ باندې سره وړي ایمان. بیا به ګرځي را ګرځي مدینې منورې ته به راشي خو نبي علیه السلام وایي مکه او مدینې ته به راشي خو هلته ننوتی نه شي هلته به ملایکې ولاړي خو الله رب العزت په هغه ځي زلزله راولي کوم چې بد اخلاقې کافران د هغه مکې او مدینې به خلک رابار شي تیل به خپل راوځي. ته به دومره قوت وي چې په کلي باندې تیر شي او کلي ته به و چې د اسره او سپین ما پسې راځي ده پسې به منډې وي او کومې غواګانې چې وچي دا به ورته چې بلار به شي एकदम بلار به شي دی به چې باران وشي باران به ځکه چې خدای ولا طاقت ورکړی دی که تر دې پورې چې یو قوم باندې بلاړ شي ما خدای منئ وایي نه وایي نه منئ که زه ستاسو مور او پلار ژوندي کوم ژوندي کوي به من ایمان راوړو. نبي علیه السلام وایي دا بلاړ شي قبرونه به ورته وښي هلته مور او پلار مړی دا به ورته چې پاسېږي چې ودرېږي هغه به چې کوم دی دغه کس مور او پلار وي. خو نبي علیه السلام وایي دا به حقیقت کې مور او پلار خو دا مجاز کې چې کوم دی د مور او پلار دي حقیقت کې دا شیطانان دي. دا چې قبرونه نه راوتل دا به شیطانان دي خو دې مور او پلار شکل کې وي هغه شیطانان به چې بچې په دې ایمان نه دا خدای نعوذ بالله او د ومنه او په دې ایمان نه کامیاب شي. نبی علیه السلام یو لاس کې جنت دی بل لاس کې جهنم دی. نبی علیه السلام وایي دا جنت مه خوښوئ په کوم لاس کې جهنم دی دا خوښ کړئ ځکه چې تا جهنم خوښ کړو په اصل کې جنت ته لاړې او که جنت دې خوښ جهنم ته لاړې. نو دجال را روان د دې لپاره تیاري. نبي علیه السلام وایي هره جمعه سورت کهف وایي تاسو به دجال فتنې نه چې کوم دی بچ شي. دا فتنه را روانه ده کوشش وکړئ سورت کهف هره جمعه یو ان شاء الله تعالی موږ هم کوشش کوو چې موږ هم وایو او تاسو ته هم وایم چې دا ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ او تاسو هم سورت کهف شروع کړئ او هر ملګري ته دا ورسوئ خپل بچو ته خپل کور کې زنانو ته دا خبره وکړئ چې دا را روان دی دغه ویډیو خپل وګورئ ملګرو سره شیر کړئ. الله رب العزت دې موږ تاسو دجال دغه فتنې نه بچ او لرې وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.